بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم منګه په رفع او نصب باندې پوهه کړو او دې په دې باندې مطمئن شولو، موږ ورسره اجرام وکړله چې رفع هم په دې څلور حالت سره، نصب هم په دې څلور حالت سره. بیا د هغې نه بس چې کوم دی نو دې به موږ نصب جر ته راولو چې ګوره مررت بصالحین، دا جر مررت بالفعل او با جر، صالحین چې کوم دی نو مجرور، جر مجرور متعلق فعل د فعل سره خپل فاعل متعلق جمله فعلیه خبریه. دلته کې ولې ته موږ چې صالحین مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مجرور د څه د وجې نه؟ د با جر د وجې نه. رب جر چې کوم دی نو څه سره دی؟ نو کسرې سره یعنی زیر سره دی. ګوره صالحین دو زیر راغلی دی. نو زه د به دا ووایو چې بچې هم دا جر دی، کما کسره چې دلته کې د ح د لاندې راغلې ده، دا به په تثنیې کې چې کوم دی نو موږ څه سره بدلو؟ په یا سره بدلو. په حالت د جر کې به دا چې کوم دی نو موږ چې کله تثنیې کې راشي نو دا به یا لفظي ما قبل مفتوح سره وي، لکه مررت بصالحین. نو ګوره دلته صالحین باندې با جاره داخل دی او دلته صالحین باندې با جاره داخل دی، او دلته صالحین موږ وایو، دلته مو صالحین وایو. نو دلته کې ولې ته موږ وایو چې دا نون ګوره موږ مجرور وایو، خو د دې با جار د وجې نه دی ویلی، ځکه چې دلته کې کوم دلته اعراب موږ ولګو نو هغه موږ په یا باندې یا سره ولګو. دلته چې کوم دی نو یا لفظي ما قبل مفتوح، په تثنیې کې به چې کوم دی نو اعراب څه سره وي؟ یا لفظي ما قبل مفتوح سره به وي. نو دلته به وایو چې دې نون سره د موږ څه کار نشته دی، دا د تثنیې نون دی، د تثنیې نون چې کوم دی نو هغه سي هغه مکسور وي. نو په دې باندې به پوهېږو چې دلته اعراب په یا سره ولګېده. بیا مررت بصالحین، نوم ترکیب ورته هغه شان دی وکړو، فعل فاعل با جاره، صالحین مجرور، جار مجرور متعلق فعل ده، فعل سره خپل فاعل متعلق جمله فعلیه خبریه. په دې باندې به بیا پوهېږو چې ګوره با جاره راغی، صالحین ورپسې مجرور دی. پکار دا وي چې دې ځای کې پکار دا وي چې ګوره دې با چې کوم دی نو دې له جر ورکړی وي، خو جر یې ولا ورته که نون چې کوم دی نو څه راغی؟ هغه مفتوح راغی. نو بیا به ورته دا ووایو چې دلته کې نون باندې نون سره زموږ تعلق نشته، بلکې دلته چې د اعراب موږ جاري کوو نو دا به یا سره جاري کوو. دلته کې یا ګوره با جاره صالحین دا چې کوم دی نو مجرور، نو صالحین مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مجرور دی. د څه د وجې نه؟ با جاره د وجې نه. جر څه سره دی؟ نو یا لفظي ما قبل مکسور سره دی. نو دې باندې به پوهېږو چې دلته کې موږ اعراب څه سره جاري کړو؟ یا سره کوم دی نو موږ جاري کړو. نون سره به زموږ تعلق نه وي، ځکه دا جمع مذکر سالم دی او د جمع مذکر سالم اعراب چې کوم نون چې کوم دی نو هغه څه وي؟ هغه مفتوح وي. بیا ورته وایو مررت بابیکا، نو مررت فعل به فاعل او با جاره، ابیکا مضاف مضاف الیه مجرور، جار مجرور متعلق د فعل لپاره، فعل سره خپل فاعل او متعلق جمله فعلیه خبریه. نو ابي کې ورته بیا خبرو کوي، ګوره با جار ابي مجرور، نو پکار خدا وی چې دلته کې زیر راغلی وي، د زیر په دې باندې چې کوم دی نو څه راغله؟ موږ یا راوستله. نو په دې باندې به پوهېږو چې اسماء سته مکبرو کې چې کوم دی نو د زیر په ځای باندې یعنې د جر په ځای باندې چې کوم دی نو موږ به څه راولو؟ یا به راولو. نو دلته کې حالت جرې میں یا لفظي ما قبل مکسور کے ساتھ ابھی، نو دلته اعراب موږ څه سره جاري کړو؟ یا سره جاري کړو. بیا به ورته دې ته چې کوم دی نو سر دوباره شروع کړو چې ګوره صالحین چې کوم دی نو مجرور دی، نو دلته کې جر چې کوم دی څه سره دی؟ کسرې سره دی، دو زیر سره راغی. بصالحین کې چې کوم دی نو مجرور دی او ما با جاره په داخل دی، او دلته جر چې کوم دی نو هغه یا لفظي ما قبل مفتوح سره دی، یا باندې موږ اعراب یا سره موږ اعراب چې کوم دی نو څه کړو؟ جاري کړو. بصالحین کې چې کوم دی نو یا لفظي ما قبل مفتوح دی، دلته کې با جاره راغلی دی، نو یا سره موږ اعراب جاري کړو. او دلته کې بی ابي کا، نو ابي باندې دلته کې څه اسماء سته مکبره ده، نو یا لفظي ما قبل مکسور سره کوم دی نو څه دی؟ دا اعراب دی. نو په دې باندې موږ پوهېږو چې دا ټول څه دي؟ څلور واړه کوم دی نو په حالت د جر کې دي، او اعراب چې کوم دی نو موږ وړومبني کې چې کوم دی نو کسرې سره، او دویم کې او درېیم کې او څلورم کې چې کوم دی نو څه سره؟ یا سره دا موږ جاري کړو. ماشوم په دې باندې پوهه کول پکار دی، او په دې کې چې کوم دی نو ورسره څه ده؟ هغه اجرا او ورسره کول پکار دی. په دې کې چې کوم دی نو په اجرا کې روان شي، لو چلیږي پکې.